بیسک انګلیش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادی کورس شروع دی. راځئ چې شروع کړو. These are markers. دا مارکرې دي. These are boys. دا هلکان دي. These are classes. دا صنفونه دي. نو تاسو ولیدو چې په دې جملو کې ما د these کلمه استعمال کړه. these مطلب دی دا. که ستاسو یاد شي مونږ په تیر اول سبق کې this ویلی و. this مطلب دا او these مطلب دا. خو this مونږ د واحد یا مفرد یا سنګولر دپاره استعمالو، یعنی د یو دپاره. او که د یو نه زیات شي او نږدې وي تا سره نو بیا this نشي استعمالوی. بیا به د هغې دپاره څه استعمالی؟ د هغې دپاره بیا these استعمالی. لکه فار اگزامپل اوس دا یو مارکر دی نو مونږ به څنګه وایو؟ مونږ به داسې وایو چې this is a marker. this is a marker. دا یو مارکر دی. که تا سره دوه مارکرې وي نو بیا خو نشي ویلی چې this is a marker. بیا به تاسو وایئ؟ بیا به تاسو وایئ these are markers. these are markers. good. که فار اگزامپل اوس تا سره دا دیوال نږدې دی یو دی نو this is a wall. دا یو دیوال دی. او که تا سره دوه درې دیواله نږدې نو ته these are walls. دا دیوالونه دي. یا فور اگزامپل تا سره یو شاګرد نږدې دی زده کوونکی نو تاسو وایئ this is a student. دا یو سټوډنټ دی. او که زیات در سره نږدې وي نو بیا به وایئ these are students. دا شاګردان یا زده کوونکي دي. صحیح ده؟ نو مطلب دا شو چې کله تاسو سره څه نږدې وي او مفرد یعنی واحد یو وي نو د هغې دپاره به تاسو this استعمالوئ. او که تاسو سره د یو نه زیات وي یعنی جمع وي نو بیا به د this په ځای تاسو these استعمالوئ. اوس زه ویمه چې دا زما کتاب دی. this is my book. او که کتابونه زیات وي نو بیا ویم these are my books. those are boys. هغه هلکان دي. those are books. هغه کتابونه دي. those are classes. هغه صنفونه دي. نو تاسو ولیدو چې په دې جملو کې ما د those کلمه استعمال کړه. those مطلب دی هغه. څنګه چې تاسو په دویم کلاس کې د that سبق ویلو that مطلب هغه نو those مطلب هم هغه. خو د دې دواړو ترمنځ فرق دا دی چې that مونږه د واحد لرې دپاره استعمالو. چې کله تاسو نه یو څه لرې وي واحد وي یو وي. او کله چې تاسو نه یو څه لرې وي او زیات وي یعنی جمع وي بیا مونږه that نه استعمالو، بیا مونږه those استعمالو. فار اگزامپل those are classes. هغه صنفونه دي. those are chairs. هغه کرسیانې دي. those are teachers. هغه teachers دي یعنی هغه استادان دي. امید دی چې تاسو به پوه شوي د داسې نور ویډیوز لپاره موږ در سره لایک فالو